بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورة النساء 101 نمبر آیات. په دې آیات کې الله تعالی یو د سفرانه مز طریقه ښیي چې کله تاسو مسافر شئ نو څنګه مز وکوئ، او دویم د یری مز ښیي چې کله تاسو د سفر سره په یره کې هم اخته یې نو بیا به څنګه مز کوئ. یو سفرانه مز دی چې هغه 4 رکعاتو مز 2 رکعاتو له راځي، او کم چې 3 رکعات او 2 رکعات دا بیا کمیږي، نور نو دا په دقه شانتې پاتې کېږي. او دویم چې کوم دی نو د یری مز دی. د یری مز داسې دی چې په هغې کې قبلې ته مخ کول یا رکوع سجده کول دا پکې نه وي. په دې کې تله راتله هم سړی کولی شي، په سورلۍ باندې مونځ کولی شي، په روان پیاده باندې مونځ کولی شي، دشمن طرف ته هم کولی شي قبلې نه بغیر. دا د یری د مونځ طریقه شو. دې ځګن کې به 2 خبرې ذکر کېږي، یو سفر او دویم یره. نو چې کله دا یره نه یو صرف سفري نو بیا به نیم مونځ کېږي، قصر به کېږي، خو په دې کې به تله راتله نه وي، قبلې ته مخ کول پکې ضروري، رکوع سجده پکې پکې. او چې کله دا یره یو سفر ته نه لري کې نو بیا به هم قصر به نه کېږي، خو به دې مونځ کې به دې تلې راتلی شي، او دې هغه طرفونه پکې صحیح کولی شي کومو طرفونو خطره وي. رکوع سجده پکې نه کوي نو خیر دی، دا پکې نشته. نو د یره کې او د سفر په منځ کې لږ غونته کې فرق شته. نو کله به سړی داسې چې په سفر کې به مي په یره کې به مي، کله به په سفر خو په یره کې به نه وي، کله به په یره کې په سفر کې به نه وي، کله به دواړه راجمع شي. دا جدا جدا حالت په انسان باندې راځي. نو الله تعالی وایي واذا ضربتم فی الارض، هر کله تاسو سفر کوئ بزمه کې، فلیس علیکم نو نشته یا په تاسو باندې جناح ګناه ان تقصروا من الصلاة، تاسو کم کوئ د مانځه نه، مونځ کې قصر وکئ. او د مونځ قصر طریقه دا ده چې کم 4 رکعاته فرض دي نو دا به 2 رکعاتو فرض له راشي بس. د دې نه خو چې کم دی نو ویتر چې کم دی دا هم نه کمیږي، د ماښام 3 رکعاته مونځ دا هم کمیږي، دغه 3 رکعاته به وي. سنتو کې هم دا قصر نشي کېدلی، هغې کې دا خود مختار ده، کوي نو پوره به کوي، که نه کوي نو نه دی کوي، خو قصر په سنتو کې نه وي. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. که تاسو یېرېدلی چې فتنه کې به واچي تاسو هغه کسان چې کافران دي، کافران هم فتنه کې واچي، یعنې تاسو له به تکلیف او سزا درکړي. او دا ځکه چې کافران ستاسو دپاره ښکاره دشمنان دي، ځکه کافران به دشمنۍ کې شک نشته، ځکه چې کافران مسلمانانو ته به کم نظر باندې ګوري نو هغه هر چا ته پته ده. اگر چې دا د مسلمانانو په سترګو کې خاورې اړوي چې کله وایي مذهب هم آهنګي، یعنې ټول مذهبونه یو شی دی، او کله د حقوق بشر خبره، کله د انسانیت او د نورې قصې پسې تعلقات او دوستانې خبرې، خو دا خبرې اصلي د دوکې دپاره دوی استعمالوي. نور په حقیقت کې کافران ستاسو دپاره ښکاره دشمنان دي، دې باندې خاورې اړول دا زیاتې دی. دویمه دا ده چې کافران ته الله تعالی دشمنان ویل چې دا زما هم دشمنان ستاسو هم دشمنان دي، فاتخذوه عدوا، په دشمنۍ سره یې ونیسئ. نو چې کوم خلک د دوستان وایي نو دا د دې نصوصو خلاف کوي، دې زیاتې کوي. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، او هر کله ته موجود یې په دې کې به د مسلمانانو منځ کې ته یې نبي علیه السلام ته خطاب دی. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نو قایم کړه دوی دپاره مونځ، جمع مونځ ورله وکړه. اوس دا سفر هم دی او یر هم ده، نو په دې ټیم کې به داسې مونځي. فَلْتَقُمْ ودرېږي طَائِفَةٌ، یوه ډله منهم د دوی نه، د مسلمانانو نه، معک ستا سره په مانځه کې. یوه ډله مسلمانان به 2 حصې شي، یو حصه په مانځه باندې د نبي علیه السلام سره ودرېږي. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، او ودرېږي خپل اسلحې، کومې چې سپکې اسلحې دي هغه به اب ورسره وي، لکه تورې، نیزې، غاشي، دغه شانته کې کومې چې درنې دي نو هغه به ځان سره نه راخلي. یا دې زمانه کې اوس هغې نه طریقه بدل شوې، دغه څیزونه څوک نه استعمالوي، نو په دې زمانه کې تومانچه یا داسې ټوپک چې کوم دی ځان سره رکوع سجده کې چتولی او کوزولی شي هغه به ورسره وي، دا به د ځان نه جدا کړي. کومې چې درنې اسلحې دي هغه په مانځه کې به نه راخلي، ځکه هغې سره مونځ بیا نه کېږي، مونځ خرابوي. نو دې کسانو سره به اسلحې هم ورسره خپلې، او دا به د نبي علیه السلام سره مانځه باندې ودرېږي، چونکې دا مونځ خو سفر هم دی او یر هم ده، نو مونځ به 2 رکعاته شي، 2 رکعاته به په خپله راشي، یا به 3 رکعاته شي یا به 2 رکعاته شي.
صبر پکې ناراضي. نو بدرې ټیم کې یو ډله چې کم دان دا په منځ باندې د نبی عليه السلام سره ودرېږي. فاذا سجدوا هر کله دې سجده وکي دا ورنه ډله سجده وکي. سجده څه مطلب یعنی اولنه رکعت پوره شي. فليكونوا دې شي من ورائكم رست تاسو دا بلاړ شي دشمن مقابله ته ودرېږي. پرې تلو راتلو باندې په دې منځ کې موز نه خرابېږي. ولتأتي طائفة أخرى اوراد شي غډله بله لم يصلوا جاغي مز نو کړي مز کې شریک نو فليصلوا معك نو د مز کې تاسو سره یعنی یو رکعت پاتې دي یا 2 رکعات نه پاغه کې تاسو سره شریک شي. په دې کې طریقه دا ده ماقام مز کې چې کله په 2 رکعاتو کې خبره ډېره اسانه ده. خو چې کله د ماقام مز نه په ماقام مز کې اولنې ډله 2 رکعات مز کوي. چې کله دا 2 رکعات باندې دوی قاعده وکي نو قاعده کې د خامخا سجده رااله پکې اتیره شوله نو د سجدې قاعدې نه وروسته به دا ډله لاړه شي دشمن ته به ودرېږي. هغه بله ډله چې کومه رااله نو هغه د امام سره د نبي علیه السلام سره 1 رکعت وکړي ځکه ماښام خو 3 رکعته دي. 1 رکعت چې کله وکړي نو بیا به هغه ډله به خپل لمونځ پوره کړي بله ډله به دشمن ته ولاړی. بیا به دوی لاړ شي مقابلې ته. هغه کسان چې 2 رکعت یې کړي 1 رکعت ته پاتې دی هغه به راشي خپل رکعت پوره کړي. خدا هغه وخت چې کله دا ممکن وي داسې کول ممکن وي. د یاري خپل مرتبه دي کله به داسې چې دومره کله به خطر نه سړی مکمل مونږ کولی شي کله به دومره خطر چې سړی پکې تللی راتلی شي خو د هغې نه خوا چې کم دی نو ګزاره کېږي. یعنې مطلب دا چې غونډ په اطمینان سره مونځ هم نه شي کولی. خو چې 2 ډلې چې لکه څنګه چې د قرآن ځکه ذکر شوي دي په دې طریقه باندې مونځ کولی شي. خو کله خطر دومره تیز دی چې دام نه شي کولی. چې کله داسې نه شي کولی نو په هغه ټیم کې طریقه دا ده چې بیا به هر سړی ځان له ځان لمونځ کوي. که څوک یې په سورلۍ باندې کولی شي که څوک یې په روانه باندې کولی شي که څوک یې پټ چرته کولی شي. خو هره طریقه باندې بیا به جمع نه کوي جمع ختمه شوه بیا به ځان له ځان لمونځ کوي. که د دشمن د خطر دومره تیزه شوه چې ځان له ځان لمونځ کولو باندې هم خلک قادره نه دی خرابېږي نو په دې ټیمونو کې به دوی مونځ پرېږدي قضا به شي او وروسته به قضا راوګرځوي. دا د یری او د حالاتو خپل درجې دي. نو په دې ځای کې هغه درجه ذکر شوه چې په کم کې دا کار ممکن وي. دویمه دا ده چې دا هغه وخت کې چې کله امام یو وي لکه نبي علیه السلام لویه هستي و دا یو پیغمبر و نو په هغه ټایم کې دا مسله وه چې ځینې کسان په مانځه باندې به ودرېږي ځینې به ځي. اوس امامان دوی نو په دې ټایم کې یوه ډله د صحیح مونځ وکړي او بله ډله د پیره ورکړي. دویمه خبره دا ده چې دا حکم د صلات خوب د تلو راتلو والا حکم چې کوم دی صلات خوب د کوم مونځ چې دی دا د قیامت پورې دی. دا نبي علیه السلام په ذات پورې خاص نه ده چې نبي علیه السلام کوم وخت موجود و هغه ټایم کې به داسې کېدل او چې هغه نشته دی نو اوس به نه کېږي داسې نه ده. په دې باندې د اهل سنت والجماعت د څلور امامان اتفاق د صلات خوب د حکم د قیامت پورې دی. او اوس چې نبي علیه السلام نشته دی نو هغې به ځای باندې چې کوم امام هغه امام د هغې قایم مقام دی هغه د صلات خوب په دغه طریقه باندې خلکو له کولی شي. نو الله تعالی اوس دلته کې د دې حکمت ذکر کوي چې دا دشمن مخې ته پیاره ورکول په دې مانځه کې تګ راتګ کول او اصلاحي ځان سره محفوظ ساتل بیخي نه ښودل دا ولې داسې حکم دی. الله تعالی وایي دا ذکر ود الذین کفروا خوښوي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اصلحتکم چې غافله کې تاسو د خپل اسلحو نه د کافرانو د غټ ارمان د مسلمانانو د خپل اسلحو نه غافل شي نه خبره شي وامتعتکم د خپل سامانونو نه فیمیلون علیکم میلة واحده نو دوی به حمله وکړي په تاسو باندې حمله په یو ځل باندې ناڅاپي به در باندې خطرناکه حمله وکړي هېڅ ته به هم ختم کړي. دا د کافرانو ډېر بنیادي ارمان دی. او دا حکم او دا مسله پیشنګویي د هغې زمانې سره خاص نه ده چې کوم نبي علیه السلام په زمانه کې د کافرانو دا ارمان اوسې نشته بلکې دا ارمان د کافرانو د قیامته پورې دی. نو ځکه الله تعالی د قرآن مستقله حصه ګرځول لکه د قیامته پورې نه وي د قرآن مستقله حصه به نه وي. ولا جناح علیکم اس ګناه نشته په تاسو باندې ان کان بکم اذى من مطر کوي تاسو ته تکلیف د باران نه سخت باران وریږي او د باران په ټیم کې اصلحي تاسو ځان سره ګرځولی نه شئ او کنتم مرضى یا تاسو بیماران یئ بیمارۍ په حال کې اصلحي ځان سره ګرځولی نه شئ ان تضعوا اسلحتکم چې تاسو کېدئ خپلې اصلحې نو د بیمارۍ په ټیم کې او د باران په ټیم کې اصلاح تاسو ښودلی شي. خو د اصلاحې د ښودلو معنی دا نه ده چې بس غافله به ځان واچي دشمن نه به بې خطرې شي داسې به نه. الله وایي وخذوا حذرکم ونیسئ بچاو خپل ځان به ساتئ د دشمن نه. لہذا ازغره داسې نور خپله څوکیداري دا به جاري ساتئ غافله کېږئ به نه. ان الله یقینا الله تعالی اعد للکافرین عذابا مهینا یقینا تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب سپکوونکی. یعنی په دنیا کې هم ستاسو اصلحو په وجه باندې به الله تعالی ذلیله کړي
او ډېر تاوانونو سره مخامخ شي او یوازې د دنیایي خسارې نه بلکې د مرګ نه بعد قیامت کې هم الله تعالی د دې لپاره خطرناک عذاب تیار کړی دی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. دا بله مسله د ذکر اذکار کولو د جهاد په ټیم کې او د دشمن د یری په ټیم کې اذکار مستقل کوي دا پرېدای نه موږ کې خدا سره ولې د قصر هم پکې راغې ډېر احکام پکې ترمیم شو هغه کې تاسو تل راتل هم پکې شاملو دا شان بس والله باندې موږ کول پکې ورکو سیده کټ کې دې مشولا د حالات په مناسبت باندې خو پاتې شو ذکر د الله تعالی ذکر مستقل کوي که تاسو ناس کې تاسو ولاړ کې تاسو روان خو چې کم زې سره ذکر مناسب یي یعنی جیسے غسل خانه نه لیټرینګ نه بل مساله نه چې کوم سره ذکر اذکار مناسب نه نو تاسو به مستقل ذکر اذکار کوئ دا پرې دی نه نو دې سره یو د الله تعالی امداد راشي دین انسان زړه مطمئنی د یری په ټیم کې الله به اطمینان کیږي نو د اذکار سره زړه کې به اطمینان او سکون راشي نو الله تعالی کله تاسو پورا کوي مونږ دغه صلات خوب او صلات سفر پورا کوي فذكر الله نو یادوي الله تعالی قیاما په ولاړه باندې وقعودا په ناست باندې وعلى جنوبكم فخبل اړخونو باندې چې کله پراته یې نو الله تعالی به یادوي فاذا اطمأننتم هر کله تاسو پورا په امن باندې شي پورا په اطمینان باندې شي دشمن خطر ختم شي تاقیم الصلاه نو قائم کوي مونږ بیا مونږ په خپل طریقه باندې کوي باقي به رکوع کوي سجده هم کوي قبله ته مخ کوي عام کومه طریقه چې تاسو ته زده په دغه طریقه به تاسو مونږ کوي بیا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا مونږ په مؤمنانو باندې ان الصلاه یقینا مونږ كانت دی على المؤمنين په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرشوه په وختونو مقررو کې او مقرر وختونو باندې د فرشوه دي پنځه وختونه دي پنځه ټیمونه مل فرض دي او دا د موږ لپاره مستقل شرط دی لہذا ذکر د دشمن خطر نه ونه په خپل ټیمونو باندې موږ کوي په پوره خپل طریقه باندې وکوي د دې آیات معلومه شو چې د موږ لپاره وخت دا شرط او د وخت نه موږ اخوا دی خو کول د ټیک کار نه دی یو روایت کې د سې چې کله تاسو دو منځونه یو ټیم باندې راجمع کړئ تاسو ګناه کبیره او غټي دروازې ته ځان ورساو په بل روایت کې دی چې د کبایر کې دا هم د خپل مونږ د خپل ټیم نو ورسته کول بل ټیم کې کول تاخير کول خپل مقرره ټیم نو ورسته کول نو دا مسله قطعي مسله ده چې مونږ د خپل ټیمونو کې پکار دي صرف د دې نه ځینې ټیمونه مستثنا دي چې هغه کې د حج موقع به مستثنا دي چې باقي نبی عليه السلام دغه څه کله دغه څه نقل او هغه روایت به متواتر او قوي روایت دي نو په دې وجه باندې د حج د احکام هغه به حج په احکامو کې داخل خبرې دي الته دوه منځونه په یو ټیم باندې کېږي نو څه خبره نشته د دې نه علاوه د دې قطعي روایت او د قطعي دلیل مقابل کې قطعي دلیل پکار دی قطعي دلیل تصور پیدا شوی نه دو منځونه به یو ځای باندې جمع کول باندې هغه پورې دا حکم مسترد دی ځکه د قرآن صریح حکم موجود دی چې منځونه په خپل ټیم باندې پکار دي نو اوس دا قطعي او یقیني دلیل دی د دې په مقابل کې شکی او ظني دلیل چې هغه سند کمزوري دا هغه متن قابل استدلال نه نو هغه د آیات مقابل نشي جوړېدل په دې وجه باندې موږ وایو چې دو منځونه په یو ټیم باندې کول د کبایر دي د ګناه کبیرهونه دي لوی ګناهونه دي او بیا داسې وړې وړې بهانې جوړول چې هغه کې باران شو داسې نورې خبرې شوې یخني شوله نو که باران او یخني او جماعت نشله به کور کې وکړه ځکه چې موږ خو دغه ټیم خپل وخت شرط دی نو شرط دی خو کولی شي نه نو چې باران نه راکې شوی نو رحمت چې راکې شي بیا وایي زحمت دی وسې په یو ټیم باندې وکړي دا کار ناجایز دی به هر حال باندې دې باندې مستقل علماو کتابونه لیکلي دي چې په یو ټیم باندې دوه منځونه کول دا ګناه کبیره ده دا لوی جرم دی او ځکه دا د قرآن نه دې صریح آیات نه خلاف دي چې ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا په دې کې ضعیف روایات او ضعیف اقوال ډېر زیات موجود دي خو هغه روایت د قوي آیات په مقابل کې ودرېدې نشي او قابل حجت نشي کېدای ځکه چې د قطعي آیات او د قطعي دلیل په مقابل کې بل قطعي دلیل پکار دی چې قطعي دلیل پیدا شوی نه نو بس ضعیف روایتو د دې قوي دلیل په مقابل کې هیڅ شی هم نشي کولای لہذا منځونه په خپل ټیم باندې کې کولای شي بس